السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 دویمه سپارہ اولنی صفحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ مخکې ذکر شول ورته یو حکم نازل دون مخکی رب العالمین دا او فرمایل چې بے وقوف خلق با خبرې کوي، کله چې انسان ته مخکې نه پته چې دا حالات وي نو بیا هغه حالات برداشت کول انسان لا آسان شي۔ لکه قرآن او حدیث کې د دنیا د زندګۍ یو خلاصه متخودل شي، دنیا کې امتحانات دي، دنیا زندگی مختصر ده، چاته پته نه لګي سبا به څه کوي، مړ کېږي به کوم ځای کې، دا حالات یې ټول ذکر کوي۔ د کافرو طرف نه تاسو باندې تکالیف راځي، بدې ردې به اورئ، نو کله چې داسې حالات په انسان بیا راشي نو هغه برداشت کول اسان دي۔ لکه صحابه کرامو هغوی به بیا څه وایي، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، دا هغه دي چې موږ ته راوستم چې الله وعده کړی وه، د الله رسول وعده کړی وه چې تاسو باندې به تکالیف راځي، الله او د الله پیغمبر رښتیا ویلي۔ سوره احزاب کې دا خبر هغه ذکر ده۔ نو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته مخکې نه دا یو تسلی ورکړی شوه چې بې وقوفه خلک به اعتراض کوي د قبلې د حکم په بدلېدو باندې۔ بیا د هغې نه بعد دا مسله ذکر شوله چې یو نیک عمل توفیق ملاوېدل، یو انسان چې نیک عمل ورته آسان شي دا د الله په توفیق سره کېږي۔ سنتو باندې هغه انسان روانېږي چې الله ولا توفیق ورکړي۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، الله په توفیق سره انسان د سنتو پابند جوړي۔ بل دا مسله بیان شوله چې الله رب العالمین فرمایي تاسو منځونه وکئ نو الله د الله ضایع کوي نه بربادوي نه، موږ پکار د الله عبادت د الله بندگی پکار ده نو الله ضایع کوي نه، الله ساتي۔ بیا موږ ته ایمان ویل هدایت ساتي چې دا موږ دومره اهم څیز دی چې رب العالمین دې موږ ته ایمان ویل، دا ایمان۔ سمی الصلاة ایمانا لاجتماعها على نیت وقول وعمل، مست ایمان ویل شي ځکه موږ کې نیت هم دی، د خولې خبرې هم دي، عمل هم دی، او ایمان دغه څیز دی زړه نه ومني په ژبه باندې به وایي او عمل نه به څرګندوي چې واقعي مؤمن مسلمان د نښه او پیشکۍ کوي، نو ګویا چې د موږ کې دا ټول څیزونه راجمع شي، دیو جن ورته ایمان ویلی شوی موږ ته۔ او بیا دا خبره وشوله چې دا هغه قبله ده خانه کعبه چې د نبي صلی الله علیه وسلم خوښه وه، او الله رب العالمین د هغه د خوښې مطابق حکم ورته وکړ چې خانه کعبې طرف ته، مسجد حرام طرف ته مخ کوه په موږ کې۔ اوس دې آیت کې دا مسله ذکر کوي چې کومو خلکو ځان لا په خپل خیال باندې ست قبلې جوړې کړې دي، څه رواجونه څه طریقې جوړې کړې دي، نو او دې دلیل نه مني، نو که هر څومره چې یو دلیل نه منل یا زر دلیلونه نه منل، یو سړی چې نه مني هغه ته وایي لکه که زه درته ثابت کړم
چې دا د الله رب العالمین د دې باندې حکم دی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حکم شته یا یو طریقه د رسول الله شته ده کزیره ته ثابت کوم یا به عمر بیا به کوي چې هغه بیا وایي چې نه زه په خپل طریقه روانه نو دا څه بیا د اسلام کې يهود او نصاراو دې په باره کې تفسیر مدارک وغیرہ هغه لیکلي دي چې د يهوديانو قبله مسجد اقصی بیت المقدس د نصاراو قبله هغه مشرق د نور خاطو دا هغه نه قبله جوړ کړو دا زموږ قبله ده اوس د يهودو قبله هیکل د بیت المقدس نو نبی صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین دا تسلی ورکړي چې ستا قبله نه خانه کعبه منل دا خلاصه کوي دی په خپل منځ کې د یو بل قبله نه منل لکه د پوی د بارو چې علماء حق وي خو خلق وي قرآن او سنت والا خلق وي هغه په څه یو ډول لګي نو چې بل ډول هغه هم اهل حق په څه لګي او دا ډول چې ټول یو ګوري چې د حق خلاف دي نو دا هغه خپل کې یو بل سره روانه خپل کې یو بل باندې فتوی لګي یو بل د دایره اسلام نه خارجي یو بل گمراه دی نو د حق خلاف چې څوک راوته هغه دوه تنه دي که دوه زره دي هغه ټول په خپل کې خلاف لکه يهود او نصارا بارک الله رب العالمین فرمایي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى سبدا خیالي چې دا ټول یو موټی دی ټول یو دي حال دا دی چې دا غي ذهنونه جدا جدا دي دا غي سوچ او فکر دا غي ژوند هغه کې اختلاف دی کله چې سوچ په ځل کې اختلاف رااله نو جسمونه چرته یو ځای کېدای نشي ډیر یو درو چې له کټول یو ځای درې کې یو لاسونه لور کې یو تصویر وباسي چې را اتحاد او نه کی څو پورې چې زړه یو نه چې زړه یو شي نو د خلکو اتحاد راځي د خلکو اتفاق راځي او کوم سړی چې په باطل باندې دل الله زړه نه روغي باطل خو څه کوي یو انسان سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه اختیاري یعنی عقیده درست ده عقیده درست مسلمان دی سنت د پیغمبر نه اختیاري نو د یره د چې دردناک عذاب کې راګي بلکې حدیث کې لکه یو مثال لاغله تاسو صفونه برابر وي که صفونه نه برابر وي نو الله واستاسو زړونو کې اختلاف پیدا کوي زړونه بدل کاږي او وګورئ د مسلمانانو معاشري او غټ سبب هم ده لکه چېرته کې ډیر کم ځایونو کې دالي د لیکيږي چې صفونه برابري نه برابرې والله ولا زموږه کاوي کړی اختلاف هغه راغله او دا چې اختلاف چې سمېږي نه نو خلاصه څه شوله دی آیت په اخر کې وي چې ګوره یو طرف ته علم دی او بل طرف ته احوا دي احوا څه ته وي د زړه مرضي د زړه خواهشات علم څه شی دی الله چې څه فرمایلی وي رسول چې څه فرمایلی دا علم صحیح ده اوس یو سړی دا پریږي دي او هغه وی چې راځو رواج منم زه مشران منم زه خلق منم زه ډیرواله منم زه د خپل ځړ مرضی کوم دا ټول خواهشات دا علم مقابله کې چې څه شی دی راوست دا خواهشات او اصل علم یاد ساتي اصل علم د قران او د حدیث علم دا دنیا دا نو څومره څه چې دا ټول معلومات دي معلومات فنون دي د دنیا یو ضرورت دی خلک هغه معلومات حاصلې علم چې تعالی دنیا او آخرت کې پکار راځي هغه د قران او د حدیث او خپل معلومات دي د قران او د حدیث خلاف نو هغه بیا فنون نه هغه معلومات نه هغه خواهشات لکه يهود او نصارا سره څومره چې سدي او د قران او د حدیث خلاف دي هغه ټول خواهشات نو دا قران په دویم ځل دا مسله دلته کې راوستله چې ګور د خواهشاتو پسې ونی روان کله چې الله تعالی علم راکړي دې کې دا مسله یاد کړئ الحمدلله الله موږ لا خسته دین راکړی دی قران او حدیث نه خسته دنیا کې څه شی هم نشته نو دیو دې خپل اصلاح چې دا خپل د زړه سکون د زړه قرار د مسلو حل
هغه په قرآن او حدیث کې لټوي. که د قرآن او د حدیث نه علاوه نور کتابونو پسې شوي، نور څه پسې شوي، نو ګمراه بشي، خطا بشي. دا ډېر ضروري خبره ده. بلکې دومره پورې ضروري ده او حدیث کې دا راغلي کوم سړی چې ځان مالدار ونه ګڼي، ځان بے پروا ونه ګڼي په قرآن سره، یاره بس قرآن الله راکړي نور څه غواړم د الله، نو دا زمونږ د ملګرو نه نه دی. نو ټول مسلمانان تاسو څومره ملګري چې ناسې په قرآن باندې ځان مالدار وګڼي چې الله موږ له ډېر لوی نعمت راکړی. که موږ سره نور څه نه وي نو دا قرآن او حدیث چې الله راکړی دی بس دغه کافي ده، لوی نعمت دی. یو انسان که قرآن او حدیث پرېښوده او بل څه پسې روان شو نو دا ظالم ظلم نور څه دا مخکې څه ویلي، مخکې آیتونو کې راغلي کوم سړی چې د الله د کورونو نه خلک منع کوي دا غټ ظالم. اوس دا وایي چې کوم سړی د قرآن او د حدیث نه لرې کېږي، د علم نه لرې کېږي، دا ظالم. او د افسوس مقام دا دی چې دنیا ډکه ده د ظالمانو، دنیا د ظالمانو نه ډکه ده. ولې؟ کوم سړی چې کافر دی نو هغه ظالم. درېمه سپاره کې الله رب العالمین فرمایي والکافرون هم الظالمون، کافران هم دی ظالمان، دا ظالمان. بلکې څوک چې شرک کوي دا لوی ظلم، ظلمونو قسمه قسم ظلمونه یې کوي، شرک او کفر لوی ظلم، ان الشرک لظلم عظیم. نو ګوره دواړه خبرې اوس سمجھ کې وتا راشي چې کله د ظلم نه الله بچ کړي نو صحیح عادل. نو مخکې وکذالک جعلناکم امه وسطا، الله تاسو عادلان امت جوړ کړي، انصاف والا عدل والا امت هغه جوړ کړي. نو علماء ویل دي چې ګوره ته چونکې الله را لېږلي د دې لپاره چې خلکو ته به دین رسوي، نو د ظلم نه ځان ساته، د غټو ګناهونو نه ځان ساته، داسې ځان ساته چې ګواهي ورکولی شي. دا نه چې څوک درته وایي چې ته رالې او ته ګواهي ورکوې، ته خو داسې ته خو داسې، ستا ګواهي مونږ نه منو. دې خبرې ته خیال، یعنې مونږ او تاسو له داسې ځان جوړول پکار دي چې څوک راته دا ونه وایي چې ته به ګواهي ورکوې، ستا ګواهي مونږ نه منو، ته خو داسې ته خو داسې، ته ظالم یې، ته دروغجن یې، ته ظلم کوې، داسې څوک. ولئن اتیت الذین، او کچره ته راوړي هغه کسانو ته اوتو الکتاب چې ورکړی شوی د ورته کتاب، بکل آیت، هر قسمه نښه، هر قسمه دلیل، ما تبعو قبلتک، دی تابعداري نه کوي ستا د قبلې. بعضې وخت کې داسې چې یو انسان هغه پړه لیکلی، د اهل کتاب پړه لیکلی، خبره ورسېږي که د هغې باوجود ته هغه ورکوه، هغه نه کوي. د قرآن او د حدیث په یو مسله باندې بیا نه کوي، هغه ځای کې ځان جاهل. نو معلومه څه شوله، تاسو ګورئ دنیا کې غټ غټ ساینسدانان وایي که دغه علم وی نو خو بیا په کار وه چې کوم ساینسدان وی، کوم ډاکټر وی، کوم انجینیر وی چې هغه ټول هغه موحدین وی. تاسو نه رسېږي خبره، په کار وه چې دې خلکو کې څوک هم مشرک نه وی، خو هغې ته الله علم نه دی وی، علم قرآن حدیث. دغه څیزونه د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې نو ناجایزه نه دي او ښه شی دی، فایده تی اوچتول پکار دي، د دنیا لپاره استعمال کا، د آخرت لپاره استعمال کا، خو لیکن د قرآن او د حدیث نه علاوه دا هیڅ حیثیت نه لري. غټ ساینسدان وي او د جهنم په لمبو کې به سوځي که موحد نه وي، مشرک، غټ غټ ایجادونه به یې کړي، لیکن انجام به دی چې جهنم له رواني. کله چې کرسچن دی، یهودي دی او هندو دی، سکھ دی، طاهري دی، وما انت بتابع قبلتهم، او ته نه تابعداري کوونکې د قبلې د دی.
وما بعضهم بتابع قبلة بعض او ندی بعضی د دې تابعداري کوونکی د قبلې د بعضو دې خپلو کې دی اول یو کس راشي په اهل حق باندې اعتراض وکړي تور ته تاسو خپل ځان سم کړئ او خپل کې سم شي بیا راځي او اعتراض وکړي ولا ان اتبعت ګورس خبره الله رب العالمین پیغمبر ته کوي نو پیغمبر خو چرته هم د هغې خواهشاتو پسې نه ځي پیغمبران خو الله پاک ساتلي کړه نو څنګه رب العالمین هغه ته حکم کوي مقصد د خبرې دروندوالی ښکاره کوي چې غوره دا ډېره درنه خبره ده دا واورئ که پیغمبر هم بالفرض کېږي نه که بالفرض پیغمبر هم د دې یهودو نصاراو خواهشاتو پسې روان شو علم یې پرېښوده په یو مسله کې هم دا نه چې ټول دی یو مسله کې هم هغې پسې روان شو نو ظالم به شمارلی کېږي نو مونږ او تاسو بیا څه یو ولئن اتبعت او کچرې ته روان شوې اهواءهم د خلقو خواهشات من بعد ما جاءك من العلم رستو د دینه چې راغی تا ته علم ګوره دا ډېره خطرناکه خبره چې الله موږ له صحیح عقیده را نصیب کړي او بیا دې موږ ګډوډو پسې ګرځو الله پاک سوچا صفا ستر دین اگر را نصیب کړي نو موږ ته نشته ضرورت د دې غیر مسلمو خواهشات داغي طور طریقو پسې داغي عقاید ته داغي اعمال نشته موږ ته ضرورت زموږ دین کامل دی مکمل صورت پس دین چراغ تاته من العلم علم انك اذا من الظالمين یقینا تبعی دغه وخت کې د ظالمان اوس دلته ذکر کوي پورا بعض وخت کې خلک وایي چې دا دومره ډلې چې جوړې شوې دي مولیانو ته پته نشته چې حق څه شو اکثر ته پته یهود او نصاراو ته پته ده چې دا خانه کعبه چې د مسلمانانو قبله ده بالکل دا صحیح حکم دی د الله تعالی او د آخري پیغمبر چې راغلی دی او دا قرآن چې راغلی دا د الله کتاب دی او دا پیغمبر د الله رسول دی پته ده خو سره د علم حق پټي او هغه ولې پټي نو هغه الله رب العالمین مخکې ذکر کړل په 15 رکوع کې چې بس دنیا د وجه دنیا ډېر خطرناک دي دنیا د وجه آخرت ځان له برباد الذين اغكسان اتيناهم الكتاب چې ورکړې موږ دې ته کتاب يعرفونه بجدي دی لرا یعنی دا حکم د خانقاهي یا د پیغمبر یا قرآن کما يعرفون ابناءهم دا سي خپيجني لکه څنګه چې دی پیجني خپل ځامن خپل ځای د تړینا وزرو کسانو کې نه خطا کی دا سي دی ته بالکل د دین اسلام د رښتینوالي پته ده ونی من ولی حق پټي او خو ته دا وته پته ګوره الله رب العالمین اره خبر واضح کړی دا یو کوئی چې دی ته دا پته ده چې دا پیغمبر حق دی دا دی ته پته دویم دی چې دا مسله پټي د خلکو نه خپل عوام سور په کروڑاو عوام دي د دنیا هغه ټول نه پټه کړی دا نو دا دی چې علم پټي د دیو تم پته ده چې دا علم پټول ګناه ده دې خبره ته سوچو بعض وخت کې انسان مثال یو مسله پټي نو دا ته پته چې دا به ګناهي کوي الله رب العالمین دا ته پته ده چې دا ګناه کار دا ته پته وان فريقا منهم او یقینا یوډل د دینا لا یکتمون الحق خامخا پټي حق وهم يعلمون او دی پوهیږي چې دا ګناه کار پوي سره د علم خدای پوي باوجود دا کار ها یو خدا خبره چې پدې پوي بل دعوت پته دا چې دا قبله څه کوي او دا قرآن دا حق دی مې رب کې استاد رب
الحق من ربک، حق چې دې ستا رب د طرفه دی، فلا تکونن من الممترین، مکیږئ تاسو د شک کوونکو. ګوره علما ویلي دي چې کافران دو قسم غټ غټ تقسیم، یو هغه چې ښکاره وي چې بس نه وي زړه نه بس یقین وي چې دایره په خپل خیال کې دا یقین دی چې دا اسلام صحیح دین نه دی، نه مني. دویم هغه چې هغه پکې شک کوي یاره کېدای شي چې صحیح وي کېدای شي دیو چې تاسو به ګورئ چې لکه دا ذاکر نایک اکثر تاسو واورئ هغه د کرسچنانو یا د غیر مسلمو غټو غټو خلکو کتابونو حواله ورکوي چې د پیغمبر صفت کړي، د قرآن تعریف کړي، یا یو هندو به د قرآن تعریف وکړي، هغه په شک کې پراته خپل دین تم پریشان دي په شک کې پراته. نو یاد ساتل پکار دي چې پورا څوک انکار کوي هغه همیشه پر جهنمی دی، او څوک چې په اسلام کې شک کوي هغه همیشه پر جهنمی. په دې دین به یقین کوي، شک گنجائش پکې نشته. ذالک الکتاب لا ریب فیه، شک گنجائش نشته. لکه یوځای کې رب العالمین په آخري سپارو کې راغلي چې دا سیدا لکه چې تاسو خبرې کوئ، اوس زه خبرې کوم نو ما ته پته دا زما خبرې دي کې څه شک خو نشته، دا حق بالکل داسې واضح ہوتا ہے، دا دین ہے د شک گنجائش پکې نشته. فلا تکونن من الممترین، مکیږئ تاسو د شک کوونکو. اوس یو ډیره بهترینه خبره وروسته د رکوع کې هم راځي، او د دې مسلو مقصد هغه دا دی چې کله اختلافات جوړ شول په یو مسله باندې، بنیادی شی نه عقاید او څه مسله باندې ظاهري او سیز باندې اختلافات جوړ شول، نو هغه ته توجه وکړو، اصل کار کوي. تاسو ماته دا وایي بالفرض دنیا کې مسلمانان کوششونه شروع کړي چې راکړه دا قبله د ټولو انسانانو یو شوه، او ټول خلک خانه کعبه ته مخ کوي خپل عبادتونو کې، مندر ته چې هندوان لړ شي او خانه کعبه ته مخ کوي، کرسچنان چې هغې ګرځې ته لړ شي خانه کعبې ته مخ کوي، یهودیان د سنګاګ ته لړ شي او خانه کعبې ته مخ کوي، مثال دی سکان دی ګردواره کې خانه کعبې ته مخ کوي. دا ټیک شو، دا وشول، څه کوششونه وشول او ټول خانه کعبې ته مخ کوي، خو کوي خپل اخکا شرک، نو صرف خانه کعبې ته په مخکولو باندې به څه فایده دی د میلاو شي؟ هیڅ فایده نه میلاو. لکه اکثر تاسو ګورئ بعضې علما وایي لاسونه به څنګه تړي، دا خولو نه مخکې ورته عقیده وښایه، که هغه لاسونه په سینه یې تړي خو چې عقیده یې ټوله ګډه وډه ده څه به یې کوي. نو دا آیتونه موږ لپاره ډېر اهم دي چې دا پرېږدئ چې یاره دا ټول په یو قبله را مخامه را یو ځای کوئ چې ټولو قبله یوه شي، قبله نه ټولو عقیده دې یوه شي. نیکی کارونه که الخیر چې کوم نه خیر هغې ته مخکې والی یو بل نه مخکې شي. بیا په دې ځای کې یو دا مسله ده علما ویلې چې ګوره الله رب العالمین فرمایي چې هر سړی هغه ځان له یو طرف هغه جوړ کړی دی، یو انټرنس پرې رانیولی دی، هغه هغې پسې روان د کولو کار څه دی، هر سړی به خپل معامله کې لګیا وي، ته د خیر کارونو پسې روان شي، ته خپل خواهشاتو پسې مه ځه. یو دویم د هر امت دپاره الله یوه قبله هغه مقرر کړې وه، اوس موږ دپاره قبله مقرر ده، خانه کعبې طرف ته موږ نور ټول عبادات هغې کې به شریک کېږي. ولکل وجهة، او د هر چا دپاره یعنی لکل طائفة من اهل الادیان، دین والا نه هر یو ډلې نه هر چا دپاره وجهة یو طرف، هو مولیها چې دی مخ کوونکی د هغې ته، فاستبقوا الخیرات، نو تاسو مخکې شئ د نیکۍ کارونه. هر چا ځان له یو مخه جوړه کړې ده، څوک بازار پسې اخته شوی دی، یو څوک چې دی کتاب پسې اخته شوی، څوک بل کتاب پسې، څوک څه کار پسې، څوک څه عقیدې پسې،
مونږ څه کوم چې خیر دی یعنی قرآن او حدیث هغې پسې ونغلو فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا کوم ځای چې تاسو الله و تاسو ټول په جمع راولي یعنی ګوره موز انسان کې که آسټرالیا کې ولاړ دی که په انډیا کې ولاړ دی که مکه مدینه کې ولاړ دی ټولو په موز کې خانه کعبې طرف ته دار مسلمان دویم مطلب دا دی لکه څنګه چې دنیا کې ته موز ته ودرېږي او خانه کعبې ته مخ دې کار ځای کې دغه رنګې چې کله ته مړ شوې نو کار ځای کې مړ شوې خو چې قیامت راغلی یو میدان ته به الله دا ټول مړي راپاسي یو د قیامت میدان ته به الله دا ټول مړي هغه راپاسي انسان یو دا دومره مخلوق نن په دنیا کې لکه 800 کروڑ خلک دی 800 کروڑ خلک اوس موجوده دا دومره لکاو کلونه تیر شول نو دې کې څومره انسانان هغه لاړل بیا وروسته به څومره ډېر اغزي انسان وایي چې دا ګران کار دی دا به څنګه نه ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله په هر چیز باندې قدرت لرونکی الله قادر ومن حيث خرجت نو چې حکم رااله چې خانه کعبه طرف ته مخکې نو اوس ته تور چرته سي مکه کې مدینه کې چرته چې نو خانه کعبه طرف ته مخکې کله چې پورا بعضی خلک هغه احادیث نه مني وای بس قران کافی دی بس قران کافی دی په دې آیت په داسې آیتونو بس څنګه پوهیږي چې لکه مثال تو چرته هم زینو خانه کعبه طرف ته مقامات دې آرام کړو بیا هغه ته توای چې لکه ته داسې ولې روانه ځان سره چې هغه څنګه قبله چې به معلوم کم پاس ساتاو بس کوم خو خانه کعبه نشان د ترازی صرف هغه سی باړې ګراړېږي که په ګلای واړې که په کور واړېږي که څه کوي خانه کعبه نه مخه او پاکه نه ځکه الله په قران کې ویلي چې چرته وي نو مسجد حرام طرف ته مخکې بیا وی نه دا خو د موس په باره کې دا موس په باره کې کوم ځای راځي دلته کوم څه دلته خو نشي دا حدیثو کې دي عجیب شیطان چې هغه خلق په مختلف هغه فتنو کې واچي تلاش او نن سبا خاص کر د میډیا دور ته خلک دي چمک دمک دولت لږ وسره دا ټنګ ټکور دي سيزونه تړي خوشاله ساده سودا کار چینو دادی ته خنه لګي لکه کوم چاول کې چې کوټه نه نو هغه د دې نه خوښ وي حسن پکې نشته نو په دې میډیا ډیر خلک چې هغه ګمراه پر چې څومره کوئی ناشنا خبرې کوي خلک ورواله کډې خپ دغه وکړي ومن حيث خرجت او د کوم ځای نه چې وتلی ته فولي وجهك واړه خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام وانه للحق من ربك او یقینا دا خامخا حق د استاد رب د طرف نه تاسو خبره طرف دا خانه کعبه طرف ته چې موږ مخکو او دې کې دا ثواب دی نو دا د الله د حکم د وجه اڅه په ټول طرفونه یو شان څه طرفونو کې یعنی مشرق یا مغرب شمال جنوب کې څه خاصیت هغه نشته ټول طرفونه یو شان او کته مثال په تور باندې خانه کعبه طرف ته اړوتا مخ کړه او تا عقیده خراب ده ستانیت صحیح نه ده الله خبر ډیر خلک بو نبی صلی الله علیه وسلم پسې په سب کې بولاړو او الله رب العالمین دا غي مزونه ندي قبول کړي وجداوا چې هغه منافقان یا یو سره مسکی ولاړ دي ولیکن ریاکار دي الله رضای مقصد دی نه غرض له دنیا راغله بس د دنیا غرض او مقصد دی هغه کې الله ولنو کې دیو جنا وای کوم خلق چې دنیا کې موږ نه کو هغه خلق او کوم خلق چې مشرکان کافران او هغه خلق او کوم خلق چې منافقان او هغه خلق
او کوم خلکو چې منځونه کول خو ریاکارۍ دپاره کول دا خلک دا ټول به د قیامت پر ورځ چې کله د سجدې حکم وشي ټول خلک به الله ته په سجده پرېوځي دی به نشي سجده نشي کولی الله پاک به له دا املاګانې د تختې کې تخته به شي چوکاړېدی به نشي ټیټېدی به نشي ټول میدان محشر کې به وشرمېږي ذلیله به شي خلک به الله ته په سجده پرتې دي ولاړ والله رب العالمین دې مونږ د داسې ناکار انجام نه بچ وساتي ځکه دا وګوره الله رب العالمین فرمایي وما الله بغافل او نه دی الله نه خبره اما تعملون دا هغه څه نه چې تاسو یې کوئ که موږ صوم کوو که نه نه د که موږ ویښ یو کوو دی صوم چې دی الله رب العالمین دا مونږ ودیو که مونږ خوب وینو کله کله مونږ سهار راپاسو مونږ خوب لیدلی خو مونږ ته یاد نه والله رب العالمین ته پته ده خوا کې به کس ویښ پرې هغه ته نه پته مونږ څه خوب وینو الله ته پته ده هر څیز سره کومې ساګانې چې مونږ اخلو دا هم یو عمل دی دا هم الله رب العالمین ته پته ده چې څومره ساګانې واغسته دننه جسم کې څه روان دي دا هم الله رب العالمین ته پته څه شی د الله نه پته یو توره شپه کې یو تور میږی د توره ګټه باندې روان دی او نسه الله نه پټ نه دی او الله کشار مو سمیع او بصیر ذات علیم ذات شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه الله په رحمتونو اوري هغه یو کیسه کوي داسې چې راشي داسې قسمه ایته مال تقریر ورته مخکې تر شي وی لکیر کېنټ لکیر کېنټ یعنی دا ځان ته هایلایټ کا دا ډیره اهمه خبره ده دې سروستا عقیده جوړي دا څه کیسه وم الله بغافل عما تعمل الله نه خبر نه ده سنه چې هغه سنه کوم چې تاسو کوي دا خبردار دی واقعي انسان ویریږي ته صحیح د ځلن او ته سوچو کی او دې عقیده جوړه کی نو هر حالات به بدل شي خبري به بدل شي اعمال به بدل شي ډېر فرق به پکې راشي والله رب العالمین دې موږ د قرآن او د حدیث مطابق جوړ کړي اقول قولي هذا استغفر الله